غبطه دې ته وایي چې ربه دله د څنګه حلال مال ورکړی دی او ستا د رضامندۍ په لارو کې صرف کوي ما ته هم داسې حلال مال راکړه چې زه ستا د رضامندۍ په لارو کې دقسې خرڅ کړم دا جایز دی دې ته څه وایي غبطه ورکوي دې نه تعبیر په حسد سره کېږي خو دغه حسد مذمومه نه دی ممنوعه نه دی بلکې دا غبطه ده الله دله د څنګه علم ورکړی دی او دله د څنګه توفیق د هغې د بیانولو ورکړی دی او په هغې باندې عمل کولو ورکړی دی ربه داسې ما ته هم راکړي ما ته هم راکړي دې کې منع نشته دا جایز ده دې غبطه دا د بخاري په حدیث کې راغلي دي چې لا حسد الا فی اثنین او اثنتین دا هلته حسد په معنا د غبطې باندې دی او دویم په ځمکه کې حسد قابیل د خپل رور حابیل سره کړی چې آدم علیه السلام دوه زامنو یو قابیل و بل حابیل او طریقه دا وه ابتدا کې چې د حوا به با دوه بچي کېده یو هلک او بل جینۍ او دا طریقه هغه وخت دا وه چې د دې اولې خېټې نه چې کوم هلک او جینۍ پیدا شو دغه قدرې به خور او چې ورپسې به پیدا هلک او جینۍ پیدا شو دغه به خور او طریقه د نکاح به دا وه چې هغه مخکنۍ هلک له به دا وروستۍ جینۍ او د وروستي هلک له به هغه مخکنۍ جینۍ به په نکاح ورکړی کېږي دغه په وخت کې د حضرت آدم دستور او قانون او د قابل سره چې کومه خور پیدا شوی نو ډېره ډولۍ وه او د حابیل سره چې کومه پیدا شوې وه لږه به بدرنګه وه نو دا قابل چې کومه دی نو دا اوس چې دا کمیونسټان وایي چې خور او مور پکې چا راوستې ده دا هغه په مذهب باندې دي د قابل په مذهب باندې لکه د قابل هغه خپلې خور ته بډې ووالې چې دې سره به زه نکاح کوم حابیل به ورسره نه کوي او په دغه حسد کې بیا هغه ولګېده اوږده واقعات قرآن کې به ووایو انشاءالله کله چې راشي دغه حسد په وجه باندې هغه مړ کړ شهید یې او دا ړومبنی مقتول په دنیا کې او قابل ړومبنی قاتل دی په دنیا کې د دې وجې نه په حدیث کې راځي چې د قیامته پورې څونه خلک برناقه خلک وجني نو د قابل به پکې باقاعده حصه وي